مولا نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. زو کلمخ یو عیسائی مناظر د دې لوی مناظر د مسلمان شوی و نو دنه تاسو کو وای ته مسلمان کړی چرته چا عالم بیان دی اوریدل دی ورته نه چرته کتاب دی کتل دی عالم په دې مسلمان شوی دی ورته نه چرته تبلیغی ملګری درغلیو دا قرآن پوره دنیا کې ګرځي اسلام طرف ته خلق را بلی انلاړ شه دی هغه ملکونه چې هلته رسړي بالکل زه د عرب ملکونو ته لاړم بعضې ملکونو ته لاړم دې کې ما وکاته همدا په څه طریقې سره لګیا خلک رابل اسلام طرف ته دین طرف ته الله رب العالمین دې ورته مزید ترقی ورنصیب کړي. محترمو افراد په هر چا کې غلط وي لیکن د ټولو د بعضو افرادو نسبت هغه ټول جماعت ته کول هغه غلط دي. د پنځلسمه صدی د په دې وخت کې صحابه کرام رضی اوس یو تبلیغي ملګری په دې وخت کې یو طالب په دې وخت کې یو بل دیندارا اوس دغه سینه چې په دې وخت کې نه څوک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راضي نه عمر فاروق رضی الله تعالی راضي د پنځلسمه صدی دا په دغه جماعت باندې الحمدلله خیر غالب دی. بهرحال محترم عرض مې کوو هغه سید مناظر نه تاسو کې ورته وای تبلیغي ملګری درغلی ورته نه بیا سم مسلمان کړي د ورته د قرآن مجید یو آیات مسلمان کړم د ډېر تفصیلی کہانی ورته خپل ذکر کوي واقعي ذکر کوي هغه تفصیل ترزم صرف هغه نقطه ته راخله د ورته وی یو زمیدار کاکا باندې وزل پیښ شوم دا زمیدار کاکا مې د اسلام نړول غختل مرتد کول مې غختل گمراه کول مې غختل ول د پس زین خطه مسلسل سورز او نباسونه مې ورته شروع تک را تک مې ور سره شروع کله یو لالچ کله بل لالچ کله په یو طریقې سره هغه کله په بلې طریقې سره د غیر گمراه کولو کوشش ما کوو ول اخر کې هغه زمیدار کاکا ماته یو شرط ولګو ماته اسلام به پرېږدم خو زما یو شرط دی ولغه شرط پوره کا زما یو مطالبه ده ولغه مطالبه پوره کا ول ما ورته شرط دې سره مطالبه سره وایا ول دې ماته هغه شرط او مطالبه مې دار په قرآن مجید کې غلطي راوخایا د تاریخ نور سره کې خو د ما چې زدا خبره خو ډېره اسانه ده ما ورته پلان کی تاریخ ته بزر اعظم زب قرآن مجید کی غلطیاں خیم تب توبه تب اسلام پرې دی ما ته ول صحیح ده دیو ما خپل زړه کې وځ زدا سودا خو ډېر اسانه وشو او دې نادان ته پته نه و چې سودا اسانه نه ده شوی سودا ډېره مشکله سودا مې وکړه پته ورته نه و چې زه به د دې مطالبه وکړه چې د اسلام نه گمراه کول خو لري خبره ده ما دته قرآن مجید د مطالعه قرآن مجید ته د نږدې راتلو موقع ملاو شو پته ورته نه و چې اوس به دغه قرآن ما ځان ته راکاږي اوس به دغه خبره زما د اسلام ته د راتلو ذریعه سبب ګرځي د وی زه راغلم ما خپل یورپ چې کوم راهب خانې وي کوم علما او زموږ مولیان او احبار او رهبان ول هغوی سره مې رابطه وکړله ما ورته دغسې یو مسله پېښه قرآن کې غلطي پکار ده علمان هغوی 3 دن ټایم واغستو ما ته وی چې موږ خپلو مولیانو سره رابطه کوو تا ته 3 ورځې بعد بیا تا سره رابطه کوو غلطیانې درښایو قرآن مجید کې د وی 3 ورځې تېرې شوې هغه زما سخت انتظار ختم شو د وی ما رابطه وکړله د هغوی سره ول هغوی ما ته جواب را نه کړی شو غلطي ما ته هغوی نشاندهي د یوې غلطۍ په قرآن مجید کې ونه کړله د وی زه بازار ته راغلم یو مکتبه کې خو مې قرآن مجید راواغستلو دغه په خپل مناظر او دغه مولاو ول ما دا مترجم اردو ترجمه ولا قرآن مجید لفظي راواغستو ول دا مې رضان سره راوړ خپل کور کمره کې کېناستم قرآن مجید مې شروع کو ځان سره مې پینه او کافي خدا زه په دې نیت باندې مطالعه کوم چې ماته قرآن مجید کې غلطي ملاو شي د یو ځل مې ټول قرآن مطالعه کو اخره پورې ماته هیڅ غلطي په نظر را نه کړه سبحان الله د په دویم ځل مې شروع کو ول دا اولنۍ سفاره اخیرنی پاو ترا ورسیدم ود کثیر من اهل الكتاب والی ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د ایمان نه پس واپس کو پرته بوزي الله دی ولی کوي دسی حسد من عند انفسهم نازلونه د کینې نه ډک دي د حسد نه ډک دي راغستې دي او محترم دا کینه او دا زد او دا بغض نه دا ډېر خطرناک شی دی
دی لوی لوی خلق گمراه کړي دي مشرکین مکه که تاسو بعضې پکې وګورئ د مشرانو کې دا خالص هم د دغه ضد او انانیت د وجې نه دی اسلام ته حق ورته ښکاره شوی و حق یې پېژندلی و خالص هم دغه ضد راغستی و دغه انانیت راغستی و ډېر خلک یې همدغه حسد او ضد ځای ته ورسوله محترمو ما عرض کوو هغه مناظر نه تپوس کې ورته بیا څه مسلمان کړی د قرآن دی آیات مسلمان کړم ود کثیر من اهل الکتاب والی ډېر د اهل کتابو نام لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ستاسو د ایمان نه پس واپس کفر ته بوځي مرتدم کی الله ولی کوي داسې حسدا من عند انفسهم زړونه د کینې نه ډک دي د حسد نه ډک دي الله دې حق نه پیژني من بعد ما تبین لهم الحق حق ورته ښکاره شوی دی صرف زد راغستی دي او تاسو وګورئ محترمو دا عیسائی مناظر چې کوم سابقه عیسائی و دی وایي د قرآن مجید دا آیات زما مخکې پرېښودو ته نه پرېږدي بار بار ما ته دعوت راکوي دی وایي زمونږ عقیده دا وه چې قرآن نبي علیه السلام او ورقه ابن نوفل له ځان نه جوړ کړی دی ویل دلته مې ذهن کې راغله چې زه دته چا ور وښودم چې 1400 کاله پس به یو کس راځي او کمره کې به کیني او دا کار به کوي تاسو ګورئ دته حق ښکاره شو که نه د یورپ د راهب خانو سره رابطه وکړه هغوی غلطي ورته وښودله غلطي وښودله ورته نه ټول قرآن اول تا آخر مطالعه کو چېرته غلطي په نظر ورته راغله په دویم ځل باندې شروع دی اوس ګوره دی وایي مونږ خو چې قرآن نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی خو ویل دې آیات زه ودرولم چې ته چا ور وښودې من بعد ما تبین لهم الحق ورته ښکاره شوی دی رڼا نور غونته کې ورته حق ښکاره شوی دی اوس د دې نه پس دی وایي چې ما وی اسلام نه اختیاروم دا خالص ضد دی خالص سینهزوري ده دی خپله بیبي مې راوغوښته ویله بیبي ته مې ټوله واقعه تېره کړله د آیات مې ورته ولوستو ترجمه مې ورته وکړله لفظي ویل ما ورته ویله چې څه کوو اوس ویل ما ته دا بیبي زما وایي چې که ته هر څه کې زه خو اسلام راوړم ویل ما ورته لږ صبر وکړه ویل هغه بیبي مې ځان سره کړله لاړم یوې مدرسې ته هغوی راته کلمه وویله مسلمانان سور اسلام دایره کې داخل شو